زما نوم نورالهدی شاهین دی او زه د سما ډیجیټل ریپورټر یم. پاکستان کې د کورونا وایرس د اوسه پورې 30 کیسونه مخې ته راغلي دي او په دې 30 کیسونو کې 14 کیسونه په سند کې دي. سند حکومت په دې باره کې انتظامات هم کړي دي او د خلکو دپاره یو هدایتنامه هم جاري کړې ده چې په دې کې ټوله اوله خبره خو دا ده چې خلک دې د خپل د کور نه بهر ته نه وځي او که کوم خلک د کور نه بهر ته وځي خپل کار له ځي نو د هغوی د خپل د کار د ځای نه اخوا دېخوا د رسم مقاماتو ته بلکل نه ځي چې په هغې شادي حال شامل دی، په هغې سینما شامل دی، په هغې شاپنګ سنټر شامل دی چې دغه مقاماتو نه د ځان بلکل لرې ساتي. کم خلک چې مخکې نه بیمار دی یا د هغوی عمر د 40 سالو نه سیوا دی نو دا خلقو دپاره دا وایرس خطرناک ثابت کیدی شي نو هغوی له پکار دی چې ځان د رش نه او د بهر ته وتو نه د خلقو سره د ملاقاتونو نه ځان بلکل ساتي. کم خلک چې په تیرو 15 ورځو کې د بهر ملک نه پاکستان ته راغلي دي نو دې خلقو له په انتهایي سختۍ سره دا پکار ده چې ځان دې په کور کې دننه ساتي او د کور نه بهر د بلکل نه وځي او د خلقو سره ملاقاتونه د بلکل نه کوي. او کم خلک چې مخکې نه د ساه د بیمارانو شکار دي دا خلقو دپاره هم دا کورونا وایرس انتهایي خطرناک ثابت کیدی شي او دې له هم پکار دی چې ځان په کور کې دننه ساتي او بهر د بلکل نه وځي. موږ چا سره ملاویږو، ملاقاتونه کوو، چېرته په قطار کې ودرېږو، چا سره خبره کوو نو موږ له دا پکار ده چې کم از کم یو میټر فاصله په منځ کې وساتو. او د دې نورو خبرو سره سره دا خبره هم انتهایي لازمي ده چې خپل لاس خامخا بار وینځئ، په صابون سره وینځئ او سینیټایزر د خامخا استعمالوئ. که چېرې تاسو له ټوخی راځي یا پرنجی راځي نو په دغه وخت کې خپل خولې ته یا پوزې ته کپړه ونیسئ، څه ټیشو ونیسئ یا خپل لاس ونیسئ او د ټوخي نه بعد د پرنجي نه بعد دغه کپړه دغه ټیشو دا داسې ځای ته غوځار کوئ چې هلته د بل چا رسایي نه وي چې دا چاته بل چاته څه نقصان ونه رسوي. کم سرکاري ملازمین چې د هغوی د عوامو سره واسطه راځي په ایرپورټ باندې یا په بل ځای کې چې د خلکو کارډ چک کوي یا د هغوی تلاشي اخلي یا د هغوی د معلوماتو لپاره ولاړ وي نو هغه سرکاري ملازمینو له پکار ده چې خپل مکمل حفاظتي کټ دې استعمالوي چې هغوی دې هم محفوظ وي او نور خلک دې هم محفوظ وي. کم ځای کې چې خلک ډېر راجمع کېږي هلته دې د کورونا وایرس په باره کې یو معلوماتي او امدادي ډسک خامخا ولګولی شي چې خدای مکه که چېرته څوک دغلته کې راغورځېږي یا چاته څه شکایت وي نو په فوري طور باندې هغې ته څه مدد میلاو شي، څه رسپانس میلاو شي او د هغې سره نمایي وشي. د دې ټولو خبرو نه علاوه که چېرې تاسو ته دا ښکاري چې په تاسو کې د کورونا وایرس علامات دي هغه وخت کې تاسو له پکار دی چې تاسو خپل ټیسټ وکړئ او د دغه ټیسټ لپاره سند حکومت یو هیلپ لاین هم جاري کړی دی چې په هغې باندې تاسو کال وکړئ نو د سند حکومت چې کوم محکمه صحت دی د هغې چې کوم افسران دي اهلکاران دي هغه به تاسو سره خبره کوي، تاسو نه به علامات اخلي، تاسو نه به ستاسو هسټري اخلي او د هغې نه بعد به هغو تاسو یو ډاکټر خواله به لېږي، هغه ډاکټر به ستاسو ټیسټ کوي او دغه ټیسټ به مکمل فری وي.